السلام علیکم. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. په تاسو کې یو کس تر هغه پورې کمپلیټ مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې هغه ته زه مطلب پیغمبر علیه السلام د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه او د ټولو انسانانو نه سیوا ګران سیوا محبوب نه هغه پورې ته پوره مؤمن نشي کېدی. د دې مطلب دا دی چې د پوره ایمان د پاره عشق رسول از 100% 101% امپورټنٹ. اچھا اوس عشق رسول مونږ خپل سټوډنټس ته خپل ماشومان ته عام عوام ته خایو څنګه دغه ځکه اوس راودري یو مسله توې څنګه مونږ عشق رسول سټوډنټس او ماشومان ته اکثر د سخایو کنه چې بچي یاد ساته مونږ ته پیغمبر اسلام د خپل ځان نم سیوا ګران دی ښا هغه وایخه یاد ساته مونږ ته پیغمبر اسلام د خپل مور او پلار او د خپل اولاد او د خپل محبوب ټول خلکو سيزونو نه سیوا ګران دی ښا هغه وایخه بچي یاد ساته وایا فداک ابي و امي یا رسول الله هو فداک ابي و امي یا رسول الله. صحیح شو. اوس په دې طریقه باندې مونږ د عشق رسول سټوډنټس ته ماشومان ته ټیچ کو نو ته څه چې دا ټیچ شو تا ته هم د ټیچ شوی ته څه چې دا عشق د زړه نه پیدا شو. زه تا نه یو تاسو کوم جنرال تاسو کوم زه تا په کمپلیټ خبره پویم د اخره پورې به خبر اوري د نیمه پورې نه پیږي غوړه ته ما تو ویا دا عشق بچا باندې پزور کولای شي ته کنه دا عشق یو د شي چې دا به د دې نه پیدا کیږي. سمپل کوېسچن دی جواب راکړه تا په خپل پته ولګي چې عشق پیدا کیږي پزور نه کیږي. اوس چې دا څنګه مونږ ټیچ کو دا ډایرکټ چورته وایو چې ډایرکټ وته وایو ډایرکټ د هغه دماغ ته دغه خبرې کو چې یاره بچي ګوره دا عشق به د پیغمبر علیه السلام ته ساتي عشق رسول ستا د ایمان حصہ ده او بار بار وته صرف عمده وایو نو د هغې سره د زړه نه عشق پیدا شو که نه که صرف اقرارم باللسان دی تصدیقم بالقلب نشته دا خو په تا په زور عشق ور چو که ته وایې چې پیدا شو زه ستا نه تپوس کوم لیټس چک اټ ویریفای اټ دا ګز او دا میدان ټیسټ وکړو چې عشق پیدا شوی دی که نه تا ته به هم داسې ټیچ شوی دی ستا عشق شته او ستا په عملي زندګۍ کې دننه د پیغمبر علیه السلام ټیچینګ څونه پراته دي چې وګورو که نه ښځه عملي زندګي سیټ ته کله ته به وایې چې ګناهګار یم صحیح شو زه انسان دی ګناهګار دی کم از کم چې ستا د چا سره عشق دی د هغه په باره کې خو به ته کتنه کې که نه ګوره به چې د ژوند څنګه او ژوند یې څنګه تېر کړی تا چېرته کې لایف سټایل آف پراپټ محمد صلی الله علیه و آله وسلم سته چې مونږ سیرت النبي وایو تا چېرته کې سیرت کتلی دی ډیډ یو سټډیډ سیره 7% یا 8% به او وي باقي به 92% وایي چې نم دی کتلی ځینې وایي چې لا نم دی کتلی پته نه لګي چې دا لا به کله ختمېږي نو دا بیا ته چې کومه وینا کې چې ما ته پیغمبر علیه السلام د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه سیوا ګران دی دا ته تش اقرارم باللسان کې تصدیقم بالقلب نشته دی ځکه که تا ته او کم از کم د هغه د ژوند په باره کې یو لمحه به تا کتلې وه چې هغوی مبارکو ژوند څنګه تېر کړی سیرت النبي به تا کتلی وه نه دی کتلی شوی. د دې مطلب دا دی چې کومه ته دعوه کې دا ته صرف دعوه کې دلته منافقت ښکاري. زه تا ته خبره کوم د کرکټرانو خو بایوګرافیز هر دویم کس ګوري پلان کې نوی کرکټر پلان کې لیک ته رالی وړو وړو ماشومانو ته پته ده دا کور یې واغستو دومره پیسې وله ورکوي پلان کې کلب ورته دا افر وکړو ډنګري کلب ورته دا افر وکړو اخبار چې راوالي نو باقي خبرونه خو سیات ته پرېږده او شوبیز له منډه کې فلمي هیروګان څنګه ژوند تېروي هغه به دی ګوري بایوګرافیز ورته د هغه پته ده د بیل ګیټس په بایوګرافیز پسې نښتي چې دی څنګه مالدار شوی و وارن بفټ څنګه مالدار شوی و پیسې څنګه ګټلې وې زه به څنګه پیسې ګټم پیغمبر اسلام څنګه د زهد ژوند تېر کړی دا خو ورته پته نشته. نو ته چې د چا لایف سټایل ګورې اصل کې ستا مینه ګورې د هغوی سره ده او دا ته صرف په خولې باندې دعوې کې یاره وګوره که نه ټیسټ که زه ته بار بار مختلف ټیسټونه در کوم تا د پیغمبر علیه السلام حدیث څونه درځي یا د پیغمبر علیه السلام د ملګرو د صحابه کرامو نومونه څونه درځي ته به فیل شي په دې ځای کې د کرکټ د ټول ټیم نومونه تا ته یاد دي د فلمي د هیروګانو د بنډلو د پیکونو نومونه تا ته یاد دي او د صحابه کرامو د 15 نه اخوابات به ته فیل کېږي حدیث څونه درځي د وارن بفټ کورس به ته یاد دي د بیل ګیټس کورس به ته یاد دي پلان کې دا ویلو ډنګري دا ویلو
د پیغمبر اسلام حدیث څونه درځي که د هغې نه کم یا د هغې عمر هم درتله نو دا خو په دواړو کې تا فرق پیدا نه کړو ته څنګه په کومه خوله باندې دا دعوه کوې چې ما ته پیغمبر اسلام د خپل ځان نه سیوا ګران دی تشه دعوه کوې ښه اوس ګوره زه تا ته مسله نه یم زه تا ته د هغې حل ښیم او بالکل د بیسک سایکالوجي نه درته ښیم چې د انسان دماغ کار څنګه کوي دته به ته عشق رسول ټیچ کې څنګه طریقه دا نه ده دا خبرې به پکې ته آخره ته کې لومبۍ چې کومه طریقه ده لومبۍ به هغه کې بیس دې نه جوړ کړی که نه او ډایرکټ فاینل ته ځې داسې کېږي نه ښه نو څه چل به وګوره زه تا په دې باندې پوهیم چې عشق رسول به ته سټوډنټس ته ماشومانو ته خلکو ته خپل ځان ته څنګه ټیچ کې عشق رسول به پیدا کې څنګه طریقه څنګه ده ګوره زما خبرې ته په غور باندې غوږ کېږده ښه داسې کار دی که نه چې دا انسان نه دی دا په دې میلیونز آف سپیشیز کې ډسکور 2 میلیون دی انډسکورډ څوک 10 میلیون یادوي ځینې ساینسدانان خو پکې 100 میلیون یادوي چې انډسکورډ سپیشیز شته خیر مونږ به 2 میلیون راوالو زه په دې 2 میلیون سپیشیز کې د انسان واحد داسې سپیشي ده چې دل الله تعالی ورکړی شعور دی په دې وجه باندې هی از د کنګ اف دس پلانټ انسان واحد شعور په انسان کې دی تا ته پته شته امام مالک صاحب وایي که نه چې د انسان 2 پیدایش کېږي یو د هغه حیواني پیدایش دی چې جسم پیدا شي او یو د هغه انساني پیدایش دی انساني پیدایش کم یو یادې خبرې چې په هغه کې شعور کله پیدا شي انساني پیدایش اوریجنل دا دی اوریجنل انساني پیدایش از بیسډ آن دس شعور شیخ سادی رحمت الله تعالی علیه نه چاته تپوس وکړو ښه عمر رسیده او چاته تپوس وکړو ستاسو عمر څونه دی وایي 8 کاله کس حیران شو چې شیخ صاحب ته خو عمر رسیده کس 8 کاله څنګه یادې هغه ورته ته ماته دا ووایه چې ته دا پیژنې داسې خپل وجود یې ورته یاد کړو دا پیژنې که شیخ سادي پیژنې وایي شیخ سادي پیژنم نو وایي یاد ساته شیخ سادي چې کوم ټیچینګس ته اورې که نه شیخ سادي یو وایرل ټیچر و که نه خلکو ته ډېرې زده کړې کړې وي ته چې کوم شیخ سادي پیژنې د هغې شیخ سادي دا شعور پیدا کېدل او خلکو له ورکول د دې اوس اله 8 کاله وشو نو لہذا زما انسانی پیدایش 8 کالن دی او زه لا فی الحال د 8 کال عمر به روان دی شیخ سادي لکه د هغه مطلب صرف هغه ته دا ټیچ کولو چې د موست امپارټنٹ تھنګ انساید ا هیومن بینګ چې هغه ته وایي چې هغه ته انساني ګوره هغه شعور دی ځکه خو الله تعالی وایي د دې شعور استعمال چې انسان وکړي او د حق طرف ته راشي اشرف المخلوقات میلیونز اف سپیشیز نه بهترین مخلوق او که دا شعور پکې دی که نه او بیا هم د باطل لاره اختیار کړي شر الدواب د زناورو نه بدترین زناور دی دا سو په انسان کې د ټولو نه اهم څیز شعور دی دا شعور د علم ورکوي دا شعور د عقل ورکوي دا شعور د حق لاره ښیي دا شعور د هر څه ښیي اوس دې انسان ته چې کوم بل انسان دا شعور ټیچ کړي عموما دلته یو بل انسان رالی چې هغه ته مونږ ټیچر وایو استاد هغه راوالي دا شعور او دې انسان له ورکړي ځکه خو استاد ته روحاني پلار وایي که نه انسان کې د شعور عقل علم دا پیدا کړي سوچ ولا وسی کی د سوچ کولو طریقه وته وخی اوس ته پته شته انسان له الله تعالی عقل ورکړی کنه انسان چې کله دس انسان ویني چې دل شعور ورکو انساني پیدایش ولا وکړو نو د دې انسان سره د زړه مینه پیدا کیږي دا نیچرل دی بینګ ا ټیچر آی نو اټ چې د خپل استاد سره چانه چې خلکو زده کړه کړي د زړه مینه په خپل پیدا کیږي وینا تاجت نشته د زړه مینه په خپل پیدا کیږي ځکه چې چاته شعور خودل دا ډېر غټ احسان دی دا ته دغه انساني پیدایش او پیغمبري پیشه ده ټیچینګ ته ماشومان هم وګوره ماشومان هم د خپل د ټیچر سره داسې مینه ساتي کنه دا بیسک انیټ هیومن نیچر دی د خپل استاد سره داسې مینه ساتي چې هغه ته ایز رول ماډل ګوري اکثر وته استاد ټکي غلط خودلې پلار وته کور کې صحیح کوي پلار ته وي ته زما د استاد نه خپويږي ما ته استاد د څه خودلې ماشوم والی نه دا پاغه کې یو نیچر پروت دی چې غټ شي عقل پکې پیدا شي او بیا د عقل نه بعد د خلکو نه د یو کس نه زده کړو کې د عقل کس سره د مینه په زمونږ خپل استادانو سره د حد نه سیوا مینه ده چا چې مونږ ته دا علم راکړی دی او د سي پزان باندې دا خبره اپلای کوي چې تا د چا علم درکړی استا استادان دي تا د حد نه سیوا ګران دي نو اوس د ظلم مینا د خپل استاد سره چې هغه تعالی شعور درکې دا ولې پیدا کیږي ځکه چې داغه د ټیچینګز نه تا ډېرې زیات زده کړې نو زما رورا تما تو وایا په دنیا په تاریخ کې د رسول الله محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم نه
سیوا بهترین ټیچر په تاریخ کې یا تیر شوی دی یا را بشي بالکل نه بهترین ټیچر په قرآن کې داغه ثبوت شته په سوره عمران کې موجود دی آیات نمبر 164 چې الله تعالی وایي چې دا الله تعالی پتا سو باندې ډېر غټ احسان دی چې رسول الله تاسو طرف ته درولې ګو دا تاسو ته د دې کتاب آیاتونه قرآن آیاتونه ټیچ کړي د دې کتاب حکمت تاسو ته خې ټیچ کړي دتا So Rasulullah is being sent a teacher. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه بهترینه کوالټي چې دومره غټ انفلوئنس هغه پیدا کړی دی was as a teacher. پیغمبر علیه السلام په خپل حدیث ته کنه مسلم کې I think so چې پیغمبر علیه السلام وایي چې زه as a teacher را لګلې شوی یم چې تاسو ته اسانه کم مطلب د علم عقل شعور حق باطل دا د توخم او خودلی دی بشکه او دا خبره یوازې مسلمان د خلی نه ما وري زه مسلمان خو یو عشق ساتي به ثبوت عشق ساتي زدتا پسونو کافران شمارم چې they are non muslims still they loving prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam why because they learned a lot بلا سيزونه د پیغمبر اسلام نزد کړی دي مایکل هارت مثال ز اکثر ورکوم سو عظیم هستیا ټاپ 100 انفلوئنشل پرسنالټیز یو کتاب لیکلو شل کاله ګرځیدل او ریسرچ وکړو 100 کسان راټول چې په تاریخ کې 100 عظیم انسانان سوک تیر شوی تا ته پته شته مایکل هارت یو عیسائی او کرسچانو نمبر 1 د چانوم کې خو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په سټیج باندې ولاړل خلک ناس دي تاسو ته کوي او دی ول جواب ورکوي او دا تاسو زمانه زیات خلک کوي چې ته صحیح په کار چې عیسی علی السلام د کې خو دی خو زه په فیکټس او په فکرز او په تجرباتو باندې کار کوم عیسی علی السلام خو کار خبره ده نن سبا عیسایانو د عیسی علی السلام سټډي نه کړي هغه د الله تعالی نبی او هم ځان له هستی وکنه خو دوی خو دا غیم سټډي نه کړي دا خو په انجیل کې تحریف شوی خیر را باز ځان لږ نو هغه وی چې زه د خپل تجرباتو د 20 سال ریسرچ نه بعد دا کتاب ما لیکلی دی او زه په دې مجبور شوم چې نمبر 1 پیغمبر اسلام نه بهترین انسان ماته نه ملاوي دی ما د هغه الفاظ دي the most powerful and successful secular and religious leader پیغمبر اسلام یاد حدث پس زمړه کم بار د شمارم دا په ټاپک بل طرف ته وړي نان مسلم زمنی د څه د وجه د پیغمبر اسلام د ټیچینګز نه ډیر زیات انسپایر جارج برنارد شا شو نوبل پرایز وینرو ولی به چې د نن سبانه دنیا حلم کو سو غواړي چې په دې دنیا کې دا کم مسایل دي د حل شي کاش چې پیغمبر علیه السلام په دې دنیا کې وسوي دا مسایل په خپل حل کېدل امپاسیبل نو پاسیبل نان مسلم دی زپسې د سیمړه مشمارله خو ټاپک بل طرف نو د پیغمبر اسلام د ټیچینګز نه انسپایرډ د نان مسلم د غیر مسلم د کافر په ځړه کې مینه د رسول الله پیدا کړي نو زماره اوس زما خبره ته کېده او په غور باندې غوګو ته چې کله چاته عشق رسول ټیچ کې سټوډنټس ته ماشومان ته خپل ځان ته خپل بچو ته هر چاته ټیچ کې نو لومبه د کار وکړي د پیغمبر اسلام ټیچینګز نه د اغوي هدایت هغه په خپل لومبه زدکا د حدیث نه د قران نه سیرت النبی وګورا سیرت النبی ټول دغه حدیث او ټول واقعیات دي کنه سیرت وګورا سیره قتل نه سیرت قتل یاد ساته د دین علاوه ته د پیغمبر علی السلام په ژوند باندې چرتم کمپلیټ نشي پوي دي نشي کمپلیټ مومنت کېدل فداک ابي و امي یا رسول الله بس صرف ستا په جبه عزت نه کوزي کی سو پر چې سیرت نه قتل سیرت قتل لازمي دي خپل ماشومان باندې سیرت لازمي وګورئ نو دا چې کله ته دا ټیچینګز خې بار یو انسان ته دا غ ټیچینګز خې په مختلفو مشکل حالاتو کې په معاشرو کې چې کوم برایان دي په هغه کې چې د هغه برایي خکول د هغه د ازالي د پاره دغه ایول ختمول او خصیز راوستل معاشري اصلاح کول دا په هر یو فیلډ کې د پیغمبر اسلام د سی فیلډ نشته چې ټیچینګز نشته هغه تاراونی ول انسان ته دی غوښتل کنه نو ته بیا د انسان ته وایم چې عشق رسول وکړه د دې انسان په ځل کې په خپل د عشق رسول د سی پیدا کیږي چې کدی انسان ته دا پته نه و چې دا ټیچینګز وته ته چاخه دی به تانه ته پوس کې چې دا نوم خو راتواله کنه دا سوکو نان مسلمانز په دې طریقه مینه پیدا کړو نو بیا ویلو ته اجت نشته دی چې بچی عشق رسول بکې داغه بل زړه په خپل روزي چې فداک ابي و امي یا رسول الله او چې کله هغه وروتل کنه دغه فرق په یو صحابي کې
او په یو نن سبانی عام انسان کې چې عشق رسول کې فرق او اغي سیرت النبی خو ښکاره خبره د پیغمبر اسلام سره په صحبت کې او ژوندۍ براه راست لیدله په کلونی لیدلې و مونږ دلته کې 3 میاشتو کې سیرت وګورو سیرت هم وکړو سیرت قتل نشي نه هغه په کلونو باندې نو هغه به فدا ک ابي او امي یا رسول الله وکنه به د دې ځای نه راغته دغه شانته کې چې ته ټیچینګز د پیغمبر اسلام بار بار په مختلفو ځایونو کې چې کم ځای کې موقع ملاويږي په کم ځای کې د اسلام موقع ملاويږي په کم ځای کې څه ان ایکسپلینیبل ثینګ په ذهن کې څه کوېسچن راځي د پیغمبر اسلام د ټیچینګز د تاسیس کلیر کې دا مینه به دې ځکه په خپل پیدا کیږي د امپوز کولو حاجت بنه راځي په خپل به عشق راوچتيږي نو دغه ته وګوره علامه اقبال وکنه دې دوانو کې فرق دی الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مولا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور دا د مجاہد आवाज چې بیا روزي د زړه نه روزي پرواز ہے دونوں کیسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دا په دې طریقه نو ګوره یو خو سیرت هم د شنه صحیح د کورس وکړه طریقه هم د کورس وکړه د سیرت کورس وکړه سیرت په خپل وګوره خو بیا دا نه چې تا سیرت وکړو سیرت کې دا سیرت بستا د مرګ پر استا په کار راځي ستا په ژوندۍ کې د هر مسلې حل پیغمبر اسلام خودلې ده که څوک کوئی چې دا پلان کې مسله پاتې ده ما نه تاسو کا چې د توخم چې پیغمبر اسلام خودلې ده کنه ده خودلې ګایډ لاینز بل لازمي داغه موجوده نو په دې طریقه باندې سیرت خودلې چې سیرت ته عشق به پیدا کیږي او چې کله هغه عشق په خپل پیدا کېدل شو بیا چې ته دا خبره کې کنه د دې به اثر ډېر غټ ورزيږي خو اوس بصیرت ته څنګه خینو اوس کو ځتا په دې طریقه په یوم د دین طریقې دي چې سیرت د ټیچ کولو بهترینه طریقه څه ده خو مسله دا د زمون په خیال دا کلاس ښه کافي وګت شو او دا به بیا بل کلاس لواړو چې سیرت د خودلو د دې ټیچینګ طریقه څنګه ده چې زړه ته دا ټیچینګز کوزي سړی په پوي ان شاء الله نیکست به جزاک الله